أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم سورة محمد شروع ابتدا کی منگ ویلیو مسئلہ پکی دا قتال جہاد فی سبیل اللہ دا جہاد دا پارا علتنا هم پکی دی بعضی دا جہاد حالات ترغیبات پکی دی مخیاتنو کے مومنانو لا سب بشارت پکی ہومو کافرانو لا زجرومو او بیا تعلیمو مومنانو تا دا جہاد سنگ جہادو کئی کلچے جنگ للاڑے نو بیا دا ټولنا ولنی خبره هغه به د تورې چلولي د هغې نه وروستو بیا به د قیدیانو جوړولي مقابل نه کافرانو نه د هغې نه به خلک رانسئ نو کله چې تاسو خیل ویني توی کوي نو بیا وروستو نیولو کوي بیا چې کله جنگ ختم شي د جنگ اسباب ختم شي کافر تسلیم شي نو بیا یا احسان پیو کوي او یا تی فدیه واخلی او آزادی کوي دا خو داغي خبره وا بیا مومنانو ته بشارت ورکي د جنت چې هغه کسان چې د الله په لار کې وجلې شوي دي نو الله به د دې عمل چرته برباد نه کي د دې لپاره خو یو غټه درجه ده دی به الله جنت ته بیایي د دې حال به ښایسته کوي داسې جنت ته چې الله دې د پاره هغه معلوم کړلی د دې صفتونه الله رب العزت د مؤمنانو ته کړي دي نو دا دې ته معلوم شوی دی او یا دا دی چې خوشبو کړی دی حدیث کې مراتله جنت خوشبو کولی کیږي رمضان په فضیلتونو کې دا خبری کولی کی مومنان راضی د جہنم دروازی بندیگی د جنت دروازی کولاوی سرکش شیطانان قید کولی کی جنت خوشبو کولی کی او د خلقو د پارا د مسلمانانو د پارا د جنت اعلانون کی الله رب العزت د جہنم کې د چا نوم چې لیکلی شوی هغه ازادۍ بیا ثابت رمضان کې چې څومره شوي نو آخر کې آخرنۍ شپه باندې د اختر په شپه باندې بیا د هغې په مقدار باندې څومره چې شوي امره نور آزاد کړي په یو شپه باندې دومره آزاد کړي څومره چې په میاشت کې آزاد شوي دا بعضې فضیلتونه د هغې نالته کې دا خبره پکې د جنت خوشبو کولی کېږي اوس د آیتونو کې الله رب العزت مؤمنانو ته وایي که تاسو د الله د دین امداد کوئ نو الله به تاسو امداد وکړي په دې کې یو قسم بشارت هم ده که تا خبره ومنله نو الله بدله
داغي ښه اعمال ښه بدله درکي، او کافران داغي دپاره تخویف دی، داغي عمل برباد دی، څه چې کړلي نو هغه برباد دي، تباه دي. نو بیا تذکره د دې هم کوي وګرځئ په ځمکه کې، نو د خلکو انجام خو ګورئ که نه، کافرانو خبره وګورئ. نو دې له زجر ځای په ځای باندې ورکوي، ورپسې بیا د مؤمنانو تذکره کوي او بیا تخویف ورکوي. خو بشارت ته او تخویف ته، بشارتونه دي او تخویفات دي، دارنګې زجرونه پکې دي. نو بیا ورپسې د جنت صفات ذکر کوي، جنت څنګه دی، داغي نعمتونو مختصر تذکره کوي، قیامت د ورځې حال ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، اے مومنانو که تاسو امداد کوئ د الله د دین، ینصرکم نا الله بس تاسو امدادو کی، ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی تاسو قدمونه، الله بس تاسو قدمونه مضبوط کی. که تاسو د الله د دین امدادو کو، د الله د رسول امداد بکوئ، د الله د دین امداد بکوئ، که تاسو داسې وکړو نو الله بس تاسو امدادو کی. نو ستا امداد ښه دی که د الله، ستا امداد بسی هغه ډېر لږ دی، ډېر معمولی دی. الله چې ستا امداد کوي نو هغه به ډېر زیاتی. ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. نو والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي، فتعسل لهم نو تباهی د هغوی دپاره، واضل اعمالهم او الله برباد کړي اعمال د هغوی. د هغوی اعمال مخکې هم ویلي وو، اعمال برباد دي، دلته مو اعمال برباد دي. ورپسې بیا وی فاحبط اعمالهم، د کافر اعمال چې د کله څه عمل کوي، نیک عمل کوي، ښه عمل کوي، نو هغه صحیح، هغه ثواب د هغې ثواب نشتی، دنیا کې هغه ته څه فایده میلاوي، هغه میلاو شي، نور آخرت ته نه پاتې کېږي. نو والذین کفروا فتعسل لهم، نو هغه کسان چې کفر کړي نو بربادي د دې دپاره، تباهي ده، بربادي ده. واضل اعمالهم او بربادي اعمال د دې، ذلک بانهم کرهوا، دا د دې وجه نه چې دوی بد ګڼل ما انزل الله، هغه چې الله نازل کړي، الله نازل کړي، قرآن نازل کړي، احکامات نازل کړي. نو کله یو حکم دی، نو کله بل حکم دی، مختلف احکامات دي. نو چا باندې مثبت لګي، چا باندې روزه بد لګي، چا باندې با حج او زکات بد لګي، چا باندې به یو بد لګي، چا باندې بل. د الله رب العزت چې څومره احکامات دي چې د یو انکار کې یو ته بد ګوري، نو خبره ورانه ده، عمل بربادي. خاص کر په دې صورت کې یو حکم الله رب العزت ذکر کوي د جهاد. نو ذالک بانهم کرهوا، دا دی وجه نه چې خلکو بد ګڼلي ما انزل الله، چې الله نازل کړی په دې قرآن کریم کې حکم د جهاد. فاحبط اعمالهم، نه الله برباد کړي اعمال د دې. نیو طرف ته کافر دي، نو بل طرف ته منافقان هم دي ګنه، منافقان دا بد ګڼي، چې بد ګڼي نو عمل برباد دی. افلم یسیروا فی الارض، آیا نه ګرځي دا خلک پس مګه کې، فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، چې څنګه شو انجام دا کسانو چې د دې نه مخکې وو. مخکې چې کوم خلک راغلي په د دې نه مخکې پیدا شي دي، د دې نه مخکې تیر شي دي، د هغې حال وګورئ که نه، مګه کې وګرځئ. د نوح علیه السلام د قوم حال ګورئ، د عادیانو ګورئ، سمودیانو ګورئ، د لوط علیه السلام د قوم ګورئ، د شعیب علیه السلام ګورئ، بل ګورئ، بل ګورئ، څومره چې د هغې معلومات وکوئ که نه. نو په کار دی چې ودې ګرځي دا خلک په ځمکه کې، نو ودې ګوري څنګه شو انجام دا کسانو چې دې نه مخکې وو.
دمر الله علیہم اللہ تباہی راوست اللہ باغیبان وللکافرین امثالها او د کافران د پاره پشان دغه تباہی دی دا څومره تباہیان چې الله پر راوستلی کافرانو باندې به هغه شانتی او تباہی راضی کنا ذالک بان الله مول الذین آمنوا دا دی وجنه چې یقینا الله مولا دې دا کسانو چې ایمان راوړل وان الکافرین لا مولا لهم او یقینا کافران داغي د پاره مولا نشتی الله دوست دې د مؤمنانو او د کافرانو دوست نشتی الله د کافرانو دوست نه دی او دا کافران په خپل منځ کې چې ګورې دم دی او بل دوستان نه دی ګورې حقیقت کې چې ګورې مسلمان مقابله کې یو دی لیکن په خپل منځ کې نور ځینو کې راځي دا منافقان چې ګورې دا کافر ګورې دی به یو بل سره دشمنی وي خو چې کله د مسلمان مقابله راځي هغه ته بیا ټول یوي دا څومره ملکونه چې ګورئ کافر کله چې د دې د مسلمان سره خبره نه وه نو هغه وخت کې دی ټول جدا جدا و او چې کله د مسلمان سره خبره راغله جو هلته کې راغله ټول یو ځای شو نیټو شو پلان کې شو ډینګې شو اتحاد راغی اتفاق راغی کافرو د چا مقابله کې مسلمان مقابله کې وان الکافرین لا مولا لهم او کافرانو د پاره مولا نشته دوست ول نشتی الله د کافر سره دوستی نه کوي ان الله يدخل الذين امنوا يقين الله داخلي هغه کسانو چې ایمان راوړي عمل صالح کړي جنتونو ته تجري من تحت الانهار چې بهي ګلان داغه نهرونه دی بهي نهرونو تذکر رستو راځي والذین کفروا کسان چې کفر کړل یتمتعون دی فائدې حاصلای والذین کفروا یتمتعون دی دنیا کې لګیا دی فائدې اخلی و یاکلون اخری کما تاکلون عام لک څنګه چې خوراک کوي ساروی والنار مسول لهم جهنم ټکانه د دی دنیا کې دي سری او بس دا خوراک اسکا دغه دینو دنیا څخه فائدې ده حاصل کړي نو اخوا ته فائدې شته نه نشتی اخوا ته هو خلک وي او اخوا ته بیا د ډمبرې لوړ دی وي بیا هیڅ نشتی ولا نور ځین کې الله رب عزت نے تذکرہ کوي کله کله نا آخرت کې با لا خلاق لهم فی الاخره ما لهم من نصیب دې لپاره به صبر خبر نه صحیح حساب نه آخرت کې بیان نشتی ولا دې کا دنیا کې سره ګټه غوندګي دا یا تمتعون لګ غوندګي فائدہ حاصله کی تمتع دا بس لګه فائدہ دا وياكلون كما تاكلون عام او دي خوري په دې دنیا کې لګ څنګه چې خوراک کوي ساروی چې خوراک کوي ناغه په دې باندې نه پوي دا حلال دی او کدا حرام دی دا پته وتم نشتی چې دا څه د پاره زخرم سو کې را کوي یا کلون کما تاکلون حلال او حرام هغه نه پیژني دا نه خوراک چې کینو دا سې کې لکه څنګه چې ساروی کې خوراک کوي ساروی چې کله غوجل کې پراتای او دې کې ولا ته واخر راوړي واخو ته مخې ته وګورځي او اخر کې ته واخو وګورځي نو دې په ملاستې نه خوري ښا نو په سپاسي نو په ولاړ خوراک کوي دا کافرون داسې کسب کوي بیا څنګه مسلمانانو ته یې زده کړه لګیا دي په ولاړ خوراک کوي نو یاکلون کما تاکلون عام نو خوراک کوي دي لکه څنګه چې خوراک کوي ساروی والنار مسول لهم عقیده توحید پکې نشتی دا تعالی چا درکړلی الله را کړلی وي نو دا کافر خدا نه وایي کنه که الله را کړ مخامخ چې سب راته دي اگر چې ظاهر کې لاس بدبل چای ظاهر کې وکور کې یا با پلار درکړي یا مور درکړي یا با خوري یا با تروري یا با لوري یا ول سوق وي خزه وي هغه براوړي خو دی وي
نه نه دا درکړي چا دي؟ دا خو الله د طرف نه راکړي دي. دا ځکه وایي بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله وعلى برکت الله، بسم الله اوله واخره. الله په نوم باندې ویل کی. او بیا چې کله وخوري الحمدلله چې الله تعالی رزق راکو، روزي راکړه، دا د الله خو خوا. بیا دا مخې ته خو دې د خوړای نشي. د الله نه به دا ګڼي الله راکړله. نو دا چې بیا کته کېږي او ورکوي ولا خوري یې کته ځي، نو دا م الله کوي. دا نه چې دی په خپله باندې خوراک کوي. کله به داسي دته به مخې ته پراته وي، خو دی وایي څه چلو کوم، نو ماله بد دي نو خوړی دې نه شم، که خورم جو سوځم وایي. دارنګې کله چې خوري بعضې څیزونه داسې چې په هغې کې د ده قسمت نه وي، ښه د دپاره ښه نه وي، نو دی خو ستنې زوري کوي، نه خوره مې ته وایي. خولې ته یې واچوي، هلته کې اون خلي، واپس جو هغه ټوخي بیا کوي، جو واپس یې راوتوکي. نشي خوړی، پردی رزق یې نشي خوړی. یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. نو بیا چې کله خوراک وکړي نو هغه خواته بیا هضموي الله د نظام انهضام. دا کوم سیستم چې روان دی د هضم دا هم الله یو داسې جوړ کړلی چې الله رب العزت په دغې خوراک کې څه یو څه دي، یو څه بل څه دي، یو څه بل څه دي، هغه ټول خپل خپل ځای ته ولیږي. نو یاکلون کما تاکل الانعام. نو دیم دغه د څاروو په شان دي خوراک کوي، دا سوچ او فکر پکې نشتی. دا څنګه الله را دا کم ځای و الله را کړی، نو دا چې وخوړو ما نو دام د الله په توفیق باندې ما وخوړو، الله را کړو. نو بیا ورپسې د هاضمې خبره الله پکې دغه طاقت واچو چې دا هضم شو، نو په هغې کې طاقت میلاو شو، نو په هغې کې چې کم د کم ځای د پاره څیزونه واغه هغه ځای ته ورسېدو، څه نه طاقت جوړېږي، وینه جوړېږي، څه نه غوښه جوړېږي، څه نه څه کېږي څه کېږي، دا ټول څه ګنده فضله شي، هغه یو طرف ته لاړ شي، بل طرف ته لاړ شي، بل طرف ته لاړ شي. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. جهنم ټکانه د دې دپاره. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ څومره د کلیونه دي هي اشد قوة من قريتك چې هغه ښه طاقت والو د ستا د کلي د خلکو نه. اشد قوة ډېر سخو په اعتبار د طاقت باندې من قريتك ستا د دې کلي نه، ستا د کلي والو نه. التي اخرجتك هغه کلی چې ته راویستلی، کلي والو ته راویستلی. اهلکناهم من هلاک کړي هغې لره، فلا ناصر لهم نه نشته بیا د هغې دپاره څوک امداد کوونکي. رستو الله چې عذاب پې راوستو نو څوک امداد ورسره کوونکي بیا نه، او یا قیامت کې هم څوک امدادي نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لار په مکه کې ورته گزران ګران کو، تنګي پې راوسته، یو څه بل څه بل څه حالات ورته داسې جوړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله ویو نو دلته کې نه کېږي، نو ځه اوس بل ځای ته لاړ شه، نو هلته کې مسله بیان کړه، نو هلته کې بوتو. نو خلک به سیرګیا دي د قتل بندوبست جوړوي، قتلوي انعام یې ښود دی که چا راوړو نو سلو خان به ورته میلاویږي انعام کې، چې الله یې بچ کوي، الله یې ساتي، نو دشمن د منځ نه راوباسي، د ور د منځ نه راوباسي. او بعضې پکې داسې د دریاب د منځ نه هغې نه راوباسي. الله یې ښی دی خلکو ته. الله وایي اهلکناهم دغه کلي والا موږ هلاک کړو، نو فلا ناصر لهم نو څوک د هغې مددګاره. فمن کان
علی بینۃ من ربه آیا هغه څوک چې هغه په واضح دلیل باندې دی د خپل رب د طرفنا کمن زین له سوء عمله دا چا پشان کې دی شي چې ډول شي هغه ته بد عمل ددو وتبوا هوا متابداری کړل د خپل خواهشاتو نو دا هغه یو شان دي یو طرف ته ایمان والدی بل طرف ته کافر دي نو دا دواړه برابر دي نه کله برابر کیدی شي مثل الجنت التي وعد المتقون مثال د جنت صفت د جنت حال د جنت چې وعده کړی شي د متقیانو سره فيها انهار من ماء غیر آسن په دې جنت کې نهرونه وي من ماء د اوبو وي د خالص اوبو غیر آسن چې بدبودار کیږي بنا بدبودار کېده پکې نه سخا کېدل به پکې نه دا شنې کیږي بنا ویخي شین شي ده او کم ځای باندې چې اوبه روانې دي هغه ځای شین شوی دی نه سخا کیږي بنا خرابېږي بنا بدبوداره کیږي بنا وانهار من لبن لم يتغیر طعمه او نور نهرونه وي من لبن د پیو وي لم يتغیر طعمه چې نه بدلیږي خوند هغې بدلیږي نه دلته کې پی دي نو چې په ورځ پې تېره شي نو خبره بیا ورانه وي خوند بدل شوی وانهار نور نهرونه دي من خمر لذة للشاربین وانهار من خمر او نور نهرونه دي د شرابو لذة للشاربین چې مزه به ورکوي سکونکو لره څوک چې سکین هغه به مزه ورکوي خوند به ورکوي دلته د دنیا دا شراب چې دي نو دا په اول کې ابتدا کې سړی سکي نو دا بد لګي سړي باندې سخا خوني وروسته پکې بیا نشئ وروسته پکې بیا سر خوږېدلي وروسته پکې بیا الټې کېدلي دا وغیره وغیره خبرې راځي پکې بیا ځکه نور ځینو کې الله رب العزت لا يصدعون عنها ولا ينزفون سر خوږېدل به پکې نه الټې وتله به پکې نه نشه کېدل به پکې نه وانهار من خمر نور نهرونه دي د شراب و لذة للشاربین چې خوند به ورکوي مزه ورکوي سکونکو لره وانهارونه نور نهرونه دي من عسل مصفا دغه ګبین صفا ګبین وي داغه به نهرونه وي دلته دا ګبین چې ګورې نو په دې کې کله ګوګۍ وي پکې کله پکې د مچو خپې پکې او کله پکې د مچو وزر پکې او کله پکې د مچو سر پکې کله پکې روغه مچۍ پرته یو نه دا شیدونه پکې نه بالکل صفا مصفا صفا کړی شوي چې بالکل صفا بیا د جنت او د دنیا دا د یو بل سره دې ته موازنه نه کیږي چې دیسی بی نه شکل به دیسی یی به ګبین خو د دې نه پسو چند باندې خیها ولهم فيها من كل ثمرات او دې د پاره وي په دې جنت کې د هر قسم میوه او مغفرت او بخنه وي مې ربیم دې رب د طرفنا نیو طرف ته داخلك دي متقیان دي بل طرف ته خلق دي کمن هو خالد پشان دا چا کې دي چې هغه همیشه په نار پور کې یو طرف ته جنتیان دي په دې نعمتونو کې دي په دې نهرونو کې دي او بل طرف ته هغه سوچ هغه په جهنم کې همیشه دی وسقومان حمیما اس کو لکی یو پسې پکی اس کو لکی په دې باندې پاره کې دا ګرم او بونا فقط تامهم نو کټ بکی داغي کلمه فقط امعاهم کلمه به کټ شین حدیث کې راځي بیا کله چې دی او بوس کی الله ته موږ ساتي نو وې کله چې اوس کی اول به اس کی څنګه نو هغه ځان لا چې کله خلی ته نزدیکی نا به دومره ګرمي وبوي چې داغه د وجې نه مخ به اوس وځي مخ به اوس وځي نو وې دا لا پاسه نه شونډه چې نه دا به نیم سره پوری وتختی
لاندنی شونډه دا براو بهیږي نامه پورې براو رسی مخ بټول دغسې د سرمنی نه وخې نه خالی شي بد شکل وي نو چې ویس کی ناکلمې به ټوکړې ټوکړې شي نو کته لار باندې به اوزي ځمکه باندې به پرېوځي چې مخ ورته وي نو دننه خېټه کې چې څه دي هغې سره به څه کوي نا به ټول کته وورځېږي فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع الیک بعض د دې خلکو نه هغه دي چې غوږ دي تا ته حتی اذا خرجوا من عندک تر دې پورې چې کله وځي ستا د خوا نه قالوا نو دی وایي للذین اوتوا العلم کسان چې علم ول ورکړی شوی دی ماذا قال آنفا ماذا قال دا سوی وس اوس بیا وې سوی دا کومې خبرې چې کولې نو دا سوی هلته دا خبرې په دې باندې لګي نه څوک دي منافقان ومنهم من یستمع الیک بعضې داسې دي چې هغه وغوږ دي تا ته خو هلته کې عقیدې نشتي ایمان یې نشتي نو کله چې ستا د خوا نه وځي نو دوی به نور څه وایي اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا وی دا اوس بیا څه وي اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا کسان چې الله مهر لګولې دي په زړونو باندې واتبعوا اهواءهم تابعداري کړې دي د خپلو خواهشاتو تو زبانه په پریدو مخکې نه مونږ انده ویلې الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله کسان چې کفر کړل او وصدوا عن سبيل الله من شوي دي د الله د لارې نه یا خلق منع کوي د الله د لارې نه الله مالهم برباد کړل الله مال داغي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل او امنو ایمان راوړل بما نزل علی محمد په هغه څه باندې چې نازل کړی شي دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او هو الحق حال دا دی چې دا حق دی مې ربهم د دې د رب د طرف نه کفر عنهم سیئاتهم الله لري کړي معاف کړي دي ته د دې ګناهونه واصلح بالهم او خسته کړي حال د دې ذالک بیان الذین کفروا دا دی وجنه چې دي بیان الذین کفروا کسان چې کفر کړل تبعوا الباطل تابعداري کړل د باطل وان الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل اتبعوا الحق من ربهم دي تابعداري کړل د حق دی رب د طرف نه كذلك يضرب الله للناس امثالهم دارنګ بیان الله خلقو د پارم پشان د مثالونو د دي فاذا لقيتم الذين كفروا کله چې مخامخ شي تاسو دا کسان سره چې کفر کړل فضرب الرقاب نو وای دی په حال سره پسټونو باندې وای حتا اذا اسخنتموهم تر دې پورې چې تاسو کله خېوینه توي کنو فشد الوثاق نو بیا کلک تړلو کوي فإما من بعد و ما فدان نو بیا احسان کوي په دې باندې احسان کول رستو بعدو رستو و ما فدان او یا فدیه واخره دینه فدیه کلا حتا تزال حرب او زارا تر دې پورې چې کیږي جنگ پلا اسلحه خپل سامان نا کیږي جنگ ختم شي ذالک ودا واوري یا ذالک دا سچ دینو دا حق دی ولو یشاء الله لانتصر منهم کجره الله وخته نو خامغه امداد به غسته لانتصر منهم نو خامخه امداد به کړه بدله به غسته وي د دینه ولو یشاء الله کجره الله وخته لانتصر منهم نو خامخه بدله به غسته وي د دینه امداد به کړو د دې په مقابله کې ولکن یبلو بعضکم ببعض لیکن دې لپاره دا الله احکام را لګي چې وازمي بعض تاسو نه په بعض باندې ولذین قتلوا فی سبیل الله او کسان چې قتل کړي شي په لار د الله کې فل یذل مالهم نو چرې برباد بن کی الله مال دې سیهدیهم ویصلح بالهم خامخ الله رواني دي لراو روغ بکی خیسته بکی حالات ددی ويدخلهم الجنه داخل بکی دی جنت تعرفها لهم چې الله خوشبو کړل دي د پاره یا الله معلوم کړل دي دیتا
یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان تنصروا الله که تاسو امداد کوئ د الله د دین ینصرکم نو الله بس تاسو امدادو کی ویثبت اقدامکم استاسو قدمونه او مضبوط کی والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي فتعسل لهم نو بربادی د دې د تباہی د دې د پاره واز الله مالهم او برباد کړي الله مال د دې ذالک بانهم کرهو دا دیو جنا چې دی بدی ګڼل یا هغه چې الله نازل کړي فاحبط اعمالهم نو الله برباد کړي اعمال د دې افلم یسیروا فی الارض آیا نګوري داخل نګرځي پسمګه کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم څنګه شو انجام دا کسانو چې دینه مخکیو دمر الله علیهم الله تبای راوستل په دې باندې ول کافرین امثالها او د کافرانو لپاره په شان د دې باندې عذابونه دي ذالک بان الله مولا الذین آمنوا نو دا واو یقینا الله مولا دې دا کسانو چې ایمان راوړل وان الکافرین الله مولا لهم یقینا کافران چې نشته داږي لپاره مولا الله دوست دی د مؤمنانو او کافران چې داږي لپاره دوست نشتی ان الله يدخل الذين امنوا يقين الله داخله کسانو چې ایمان راوړل عمل صالح کړل جنتون چې بهيږي ولاندې داغې نه نهرونه والذین کفروا کسان چې کفر کړل یتمتعون فائدې حاصلې به دنیا کې ویا کو نه خوري کما یا تاکلون عام لکه څنګه چې ساروی خوراک کوي والنار مسول لهم جهنم ټکانه دې د پاره وکای من قريه سمر د کلو ندی هي اشد قوه من قريتك چې هغه زیات طاقت والو د استاد کلینا استاد کلی والونا التي اخرجت کا کله چې ته راو استره اهلکناهم من هلاک کړي هغه لرا فلا ناصر لهم نو بیا دغه سوک امداد کو انکه افمن کان علی بینۃ من ربی آیا غسو چاو واضح دلیل باندې خپل رب د درمنه ک منزوین لو سو عمله نو دا پشاد دا چا کې دیشي چې ډول شی هغه ته بد عمل دا او تبوا وا متابداری کړي خپل خواهشاتو مثل الجنت التي وعد المتقون مثال د جنت اچ وعده کړي شی د متقین سره فيها انهار من ماء پدې کې نهرونه دي د اوبو غیر یاسین چې نوې بد بودار کیدونکي داسې عبودی چې هغه به بدبودار کیږي نه وان هارون نو نهرونه مل بنند پيو لم يتغير طعمو چې نو بدلیږي خوندونه داغه وان هارون نو نهرونه من خمرین د شراب ولذت للشاربین چې خوان بور کې مذهب ور کې سکون کولرا وان هارون نو نهرونه من اصل مصفا د خالص غبین صفا غبین ولهم فيها من كل ثمرات لپاره پدې کې دار قسم میونه دي ومغفرتنا بخندا من ربهم دې رب د طرفنا کمن وخالد فی النار پشان دا چا کې دیشي چې هغه همیشئ په جهنم کې و سقومان حمیما او اس کو لیکي په دې باندې د ګرمو بونا فقط معهم نو کټ بکی کلمې د دې و منهم یستمع الیک بعد دین غدی چې وګ دي تا ته حتا اذا خرجوا من عندك نو کله چې اوس استاد اخوانه قالون دی ویل للذین اوتوا العلم هغه سان ته چې علم ورکړل شي ما ذا قال انفا دا وسی بیا سوي وي اولئک الذین تبع الله على قلوبهم دا کسان چې الله مهر لګول لري په نو باندې وتبوا واهم او تابعداري کړي د خپل خواهشاتو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.